تر قیامت پورې وي او د شمال غلره ختم نشي داسې قران چې ټوله دنیا هریونه دو زیر زبر پیش تغیر او تبدل نشي کولا نړۍ په هر کتاب شه تغیر او تبدل کو په هر شیشه لګیا دي په هر خبره شه لګیا دي ارمه منلوي نو خبره ایجاد کړي خو د مسلمان دین مسخه کوله د قران تلوس نشي ورچوي قران زیر زبر پیش نشي بدلوي وجه سدو دا خړی علما طلبا دا خړی علما الله پاک دې قران حفاظت ودا کړی دو تر قیامت پورې وي کوي تر قیامت پورې وي کوي خو چې څنګه الله جل شانه قران نازلو به قران پر راست په نبی عليه السلام نظر نازل په واسطه د جبرائیل عليه السلام په واسطه سره نازل دي نو څنګه الله جل شانه دې قران حفاظت ودا کړی دو الله دې قران حفاظت ودا کړی دو الله دې قران حفاظت کوي دا خو الله پاک دې قران حفاظت ته پورا او علما طلبا اما درس ته خړی پړي الله پاک دې پورا خوش کړی دي الله پاک دې په واسطه سره زیر زبر پیش یا حفاظت کوي دا دې په واسطه سره د لفظ حفاظت کوي دا دې په واسطه سره د قران دې معنی د مفهوم حفاظت کوي دا نو بھائی الله پاک دا مدرس دا نعمت ته الله جل شانه چې مشتو سے ته رودا دا وړي کی ما غنی دا خلق وړي کی کم ما غنی د خلق داسې مقام دا د خلق پتی ملیار تیر شي اغلیار په بل لیار باندې فخر کوي دا پتیم قبرستان چې تیر شي قبرستان نه الله جل شانه 40 دن رسا غضب ختم کو دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دنیا شې جنتی سړی ته قتل وړي طلب سړی مخ ته ګورا تیم هوا چې په دې خلق ولګي هوا معطر شي پوک شي تیم خلق دغه خلق سره مجلس اختیار کو اسینه معطر شي پوک شي د خلق په تیم زوی باندې رب ذل جلال ته سجده ولګي اسوي د تخت سرا اغه زوی د تخت سرا را سړ شي ټاند شي د خلق کله په مخ ته مزګه باندې قران ته راویدا دې قران ته راول دې درس کول دې دین خدمت کول دا الله ته دسه خوند ور کوي چې د په مخ ته مزګه باندې یو باغ او بهار دا یو چمن دا دې شهر جو رب ته پاسمنه شه خوند ور کوي دا دې خلک عالم مرګ دې عالم مرګ دا وجه سودو پټول عالم باندې اثر چي دا کله علما طلبا په مخ ته مزګه شریری به شه کابل فاوشه مرغون دغه رنګ په ورشه مشجون د مغفرت دا وګونه کوي وجه سودو ویلې کوي دا چې کله د خلق موجود وي الله جل شانه ټول مخلوقات ته رزق فراخ ور کوي دا الله جل شانه ټول مخلوقات ته رحمت متوجه کړی دا او چې کله د خلق مختم ځکه شریری دې شریدو یو باغ او بهار وي یو چمن وي د خلق کله دنیا نسی ځکه جوړي اسماني نه جوړي وطن باندې یو غم وي د عالم برګ عالم برګ وي ټول عالم باندې اثر و چایدا ټول عالم سره پریشان شي یا الله دا وو دا چمن چې د قرآن او حدیث درس وکړه مبارک حدیث بیان دي د نبی علیہ السلام د روزه د مدینه خبره وکړه د قرآن بیان وکړه اسماني علوم بیان دي یا الله دا باغ او بهار د چمن دی ویل ختم کو مزګه جوړي اسماني نه جوړي دا خلک چې د په مال باندې مزګه جوړي اسماني نه جوړي نو رب ذل جلال مقام وردا نو بھائی مشتو سے کوشش کوي دا خپل الوده باندې وای نیک صالح دینداري علما طلبا جوړي د خلک سره محبت غټ علامه دادو چې په بچیو نشنو الله پاک نیک خلک پیدا کوي په نسل شنو الله پاک نیک خلک پیدا کوي او کچره میں محبت نو سره د یوت سدیه د خیب یا ماوینه چې مشمن خلک شوی نیک خلک پیدا کیږي علما او طلبا سره محبت د الله د دین سره محبت تا او د خلک نه نفرت د الله د دین نه نفرت تا چیرې هرگز د خیب ماوینه دا سوچ ما کوا چې زه د عالم توهین کوم یا د مدرسې توهین کوم یا د مدرسې خلک سره تعاون نه کوم یا د خلک ته په حقیر نظر ګورم امو په بچو نه شوی نیک خلک پیدا کیږي دا دای نشي هرگز نشي کېدلا نو باید دې پورا نشته سه دې مدرسې قدر کوي دا د الله نعمت ته چې نشته سه ته رودا دا بچیو نے تمہیں تربیت ورشای بغیر د پیسې بغیر د تا دمرا نشته سه سوچو کو پټولا دنیا شه خلی ډیپټي علما طلبا کوي په کمه پیسې سره کوي او په خلی نه خلی ډیپټي او په صحیح په باندې سره چې دیما ډیپټي کوي دا هغه علما طلبا کوي کوم مدرسې ته لور شه 2000 3000 4 5000 روپیه دا دې ماهانه تنخواه ودا او کما دغه رنګ مساجد ته لور شه 4 5000 روپیه دا دې امامت تنخواه ودا دی الله په توکل باندې ټوله ژوندۍ تیرای خوراب یې داسې شرای چې ټوله دنیا شوی چې عالم پریشان نه ویني نو باید دا غټه وجدادو چې دا خلک د اخلاص سره مشتو سے دین خدمت کوي مشتو سے پالو دې باندې خوري کوي قران ورزده کوي داسې عظیم کتاب ورزده کوي چې د کلام
هر کتاب لیکل کړي یو مصنف دې قرآن مصنف رب ذل جلال په خپل بنده دا نو بای دا قرآن ورزده کوي مين ورزده کوي اخلاق ورزده کوي تربیت ورزده کوي نو بای دا ټول کیسه میشتو سے پتا ساده پدا مدرسې شزده کېږي نو بای میشتو سے دا ټول عزم کو نیت کو چې میش په وطن شڅمره مدرسې دي یا د هرنګ په جماعت شي استوزون درس کایدا د هرنګ نورانی کایدا درس کوي میش بچو ته قرآن او شایل مين ورشتای نو بای دې پر میشتو سے ټول نیت کایدا چې د ټول مدرسې سره میشتو سے مستقل تعاون کوي دې پر چا نیت ته چې ان شاء الله میرو د مدرسې سره ټول ژوندۍ وي دغه خدمت کوي او دغه سره تعاون کوي دې پر چا نیت ته لوسیلا چې ماشاءالله دغه سره مدرسه باندې 4 لګیا دو چاته کی سارا سے دلی دو الله پاک ته برکات پښه و جاي دغه میشتو سره نو دینه دی دغه میشتو سره بل بچي دي نو دا په شولې ما میشتو سره نیت کو چې ان شاء الله د مدرسې چاته د کوهات مرکز جوړېدو ټوله ایشیا شکشولا مرکز د کوهات دا د تبلیغي مرکز چې ټیم دا اشه امیر صاحب چیک شو پیر صاحب په خپل باندې چیک شو دا خبره وکړه ویل چې دا مرکز چې ټیم دا دغه جوړولې د پرانیاتو کې او هر سړی دا سنیاتو کې چې دا مرکز په خپل باندې جوړاو نو هر سړی نیاتو کو مضبوط نن په ټوله ایشیا شکشولا مرکز د کوهات دا نو دا چې میشتو سے 10 نیاتو ته وکړو چې ان شاء الله د مدرسې زه په خپل باندې جوړاو نو دا څه وچانیات وي چې ان شاء الله د مدرسې سره زه مستقل تعاون کوم او د مدرسې زه په خپل جوړاو چې څنګه مې واس کړی د مکمل کوشش سره کوي په خپل نیت ته کو دې پورا چا نیت ته ماشاءالله ټول سينو ته چې کوشش وکړي ماشاءالله مدرسې سره چې څنګه تعاون کوي شي الله جل شانه دا همیشه سے دنیا جوړا کو آخرت یا جوړ کو معذرت وګړو په اخري شي الفاظ سے مې سختي کړی داس الفاظ ما دا کړی وی چې هغه بچا بد لګي دي نه زما معذرت ځکه چې اوسه استوزون مې نو ستې ټولې نه سبق ویلې دي چا نه مې قاعده ویلې دي چا نه مې قران ویل چا نه مې حدیث ویلې دي نو ټول مې استوزون دي الله پاک ته دې عمر شه برکات چي او الله پاک ته همیشه سے باندې سینا په دغه خلق کې باندې شولې لري واخر الدعوانا الحمدلله رب العالمین